بیا دغه څنګه دی وړي وخت نه وروسته چې کومه پر جمعه راشي که نه ودونه به وي ښه انشاءالله یا د مشته کړې ده بل له ګورو ماشاءالله دا هلک مخامخ خو نه دی ناست واده زلمی دی وشي انشاءالله که وړي وخت نه وروسته به واده کې انشاءالله مو سره بل دی ها تاسو څه ویل غواړئ جي بس سپینه جوړه به سره والي کوي راځي به سپینه جوړه ما زما سپینه پر نشته که نه بسم الله الرحمن الرحیم شروع په نامه د رب ذوالجلال چې کوم بخونکی او مهربانه بادشاه ګران قدرمنو ستاسو روز ستاسو کوربه جانشین ارماني ستاسو په درون خدمت کې حاضر یم جی ګران قدرمنو نن زموږ د دې خوراک علي خان دعوت ولیمه پر مسلط تقریب چې تاسو کتو ماشاءالله ډېر ښکلی نظام شو نن موږ سره د واده هلک علي خان موجود دی د سره یو دوه خبرې کوو ته د واده په هکله السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه بچې ښه ټیک ټاک یې خیر دی شکر دی دا راته ووایه د ټولو نه پهله صحت طبیعت خو دې ټیک دی که نه شکر الحمد ډوډۍ موډۍ دې وخوړه نه لا نه مې ده خوړل دا ولې یو پیټ لا خو دې وکړه بیا به مور ها بیا دا څه احساسات څه جذبات دي ماشاءالله واده نکاح دا اوس دعوت ولیمه تقریب دی څه احساسات دي څه زړه کې څه دغه لري د خوشحالۍ زړه کې به څه ولرو خوشحاله یوازې دی خوشحاله او لږ خوشحاله کړو ډېر خوشحاله یاره ښه خوشحالي کم چې واده کړي دي هغو ته به څه وایي او چې کم نا واده کړي دي هغو ته به څه وایي والله بس موږ له څه نه راځي نو څه به ورته ووایو موسی جی نوی ژوند چې دی امین خیر امین او په خوشحالو امین امین سلام په طریقو باندې امین موږ ته لږ د علي خان دعوت ولیمه تقریب په باره کې نن څه د ویا کلمات دو دپاره شیر کوي که نه خصوصي نه نه دا خو ماشاءالله ډېر نیک عمله بچی دی او الله پاک دې قایم کړي الله پاک د حضور صلی الله علیه وسلم په سنتو باندې قایم وچلي امین امین او الله دې بختور کړي امین امین ډېره مننه خوشحاله اوسئ جي ډېره مننه ګرانو قدرمنو دا جي موږ سره د واده هلک علي خان موجود اوسئ ډېر ماشاءالله یو ښه بچی دی الله رب العزت دې وکړي چې ته د دا نوی ژوند چې د کوم دی دا په خیر او عافیت سره په محبتونو او یو بل سره د مینې هغه بندنې ته
سو پورې تدو ژوند دي هغه پورې هغه تدو د مینې هغه بندن یو بل سره قایم دانیم قدرمنو موږ سره باچا جی موجود دی او موږ سره په خوا کې زموږ بزرګوار محترم موجود دی دوسر خبرې اترې کوي باچا جی السلام علیکم وعلیکم السلام باچا جی علی خان دعوت ولیمه تقریبا تدو په اړه کې څه دوايي کلمات دوی ته پاره شیر کوي دي دا خو زموږ بچی دی او خدای پاک ولا د نور مخکې د خوشحالۍ د غور کی او د غمونو د خدای پاک وساتي امين 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 شي بل خبره دا چې دا شینو دی زما دوست دی ما رورم دی زما پارک سنت دغه مان دی نو هغه ډېر غټه په خپل غریبۍ کې لکه ډېر غټ پروګرام کړی دی ماشاءالله شي حالانکه زیاتره خلک د چکن پروګرام کوي او دو غټه وخه ماشاءالله نو غټه خو خدا سي دا چې لکه زمونږ د خلکو د پښتنو دا غټه خو په دې خو خدا چې لکه پښتاني ممندي یا بجوړی شو یا خشو یا بشو دې ټولو ته لکه دا حساب کتاب پدې دی چې دې د غټه خو شوګان دي نه نری خو خې دي پېښې نو پدې دغه باندې مونږه ماشاءالله دا پروګرام کړی دی او الله دې موږ له طاقت راکړي د بچو په خوشاله مو د خدای پاک کی امين او نور نور بایګان دي ټول لاغون شوی دي ټول یاران دوستان دي څوک پکې داسې دغه نشته ټول دغه لکه چې څوک په چا خوشحالي کې هغه سړي دی راځي او علي د خدای پاک په خپل کور خوشاله کړي امين او الله دې د بدو دغه نه وساتي امين ډیره مننه دي بزرګوار محترم تاسو خپل تاثرات علي بچي د پاره شیر کړئ دي دعایه کلمات السلام علیکم ما خو چې ته په دې موضوع کې خبرې اترې نه دي کړې او الله نه باندې خیر ورله چې ما د خپلې خوږې خبرې راوځي امين زه د ارچین اوسیدونکی ما د ځیل د 400 ما او دا زمون کشر دی او دا رستم زمونږ ورور دی صحیح دی ماشاءالله د دې د واده لمنګ راغلی واده ان شاء الله ډیر په خیر او د خوشحالي سره وشو الله دې په جون کې برکت واچي خدای د مور خپل د خوشحالي باندې موړ کی او خپل خپلوان سره د خدای پاک اتفاق نصیب کی امين زمونږ د طرفه د دعوت ورکومګه چې مخکې چې تا ارسه کول صحیح دی خو نن نه بعد نه ډیر خسته ژوند تیر کړه د مور خپل قدر کو د اوغي نه ته چې تاسو قدر تاوګو تا به خدای قدر کوي والسلام لکه د مور خپل لپاره خزه مخه پکاوه د خزه لپاره مور خپل مخه پکاوه نه دا خو د خبره نه ده د خپل خزي چې خپل مقام دی د مور خپل مقام دی خپل مقام دی زما خپل مقام دی اوس بدیم چې په ژوند کې چاته ماش په بار نه کړی خو د دې پلار سره ما خپل مينو او زه دلته د عمره دلته ماش په بار وکړه ډیره مننه ډیره ګران قدرمن دا موسی باچا جی صاحب بزرګوار محترم دارچن نه تشریف راوړل راځي تاسو ته نور ته دې کوم حل ځلې دغه لیکوم سره Oh